کتاب دی اصول تخریج و دراسة الاسانید دکتور محمود طحان او د دې صفحه دا 36 شپږ دیر المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار. المغني معنی په پروا کول یو چتول دي کتابونه په سفر کې. اول اسفار د مر کتابونه دي، دویم اسفار د مر سفر دي. په تخریج ما په تخریج کې جگہ احیاء علوم کی دی اخبارنا حدیثنا احیاء علوم دی امام غزالی کتاب دی. امام غزالی په خپل وی بزاعتی فی الحدیث مسجات زما پانګه چې رقم ده کنه سرمایا په حدیثو کې کوټه ده. په نور علوم کې هغه پیو په دې کې هغه په خپل اعتراف کوي. دا خو چې علما وای ما سعودي کې ډېر علما چې امام غزالی کتاب چې ګوره بغیر تخریج نه باندې ګورای ځکه هغه ډېر حدیثونه ذکر کړي. تخریج ضروری دی چې پیغمبر حدیث دی یاد دې کتاب کې هذا الكتاب خرج فيه مؤلفه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي او دته عراقي کبیر وی ښا د مهرانی د مصر او قاهره په میس کې یعنی یو ځای د الته پیدا دي او د حدیثو غټ اهتمام کړ دی. د شيوخ د زمانه چې کوم هغه در پر گواہی کې په معرفت معنی او د تعریف کې په حدیثو یو د امام سبکی دی، علای دی، ابن کثیر وغیرہ او دارنګ چې د هغه زمانه غټه ټولما دي هغه دغه کوي ذکر کوي لکه د 796 کې پیدا دي لکه دا حافظ کبیر امام عراقی. بیا الله دې ژوندې وساتو تر دې حد پورې چې 806 کې د بیا وفات دي او د تلمیذ ابن حجر اسقلانی دی. بیا یو قصیده کې دغه د پورا ذکر هم کړ دی. بهر حال دا مختصر غونې خبره تاسو ته ما وکړه. اوس دا عبارت وګورئ د 806 کې پیدا د التي احادیث د تخریج کړي د احادیثو په چې احیاء علوم الدین للغزالی کې دي. امام غزالی 505 کې وفات دي. وقت بیا هذا التخریج بذیل کتاب احیاء علوم الدین او شایع شوی دی تبشوی دی ډیشن ترغل دی تخریج په دامن کې دامن من ذیل کتاب احیاء علوم الدین کې چې هغه تخریج نفیس مفید جدا چې دا داس تخریج دی چې نفیس دی پیداناک دی او ډیر زیات یدل علی رسول قدم العراقی. دا دلالت کې دی امام عراقی رحمت الله علیه په راسخ القدم معنی چې هغه قدم ډیر مضبوط په علوم حدیث کې وطول باع فيه او د انګ دغه یعنی مطلب لیچی مودي مطلب دا دی یعنی ماهر و د فن هر طرف. و طریقته فی التخریج په تخریج کې دغه طریقه دا وا چې انه ان كان الحديث في صحيحين اکه چې د حدیث په صحیحین کې وو او احدهما یا په یو کې اکتفا بعزم الیه اکتفا په کولا په منسوب کول سره الیه ته بس بخاری مسلم راوړ دی به نور باس نه کاو ځکه په هغه باندې اتفاق د دوه باندې. و اذا لم يكن في صحيحين کله چې حدیث په صحیحین کې نو بخاری مسلم کې او احدهما یا په یو کې به ذکر من اخرجه نو بیا به ذکر کو هغه چاله چې هغه به د حدیث تخریج کړ به بقیه اصحاب الكتب السته د کتب السته او د بازي یعنی بعضی شیشه مطلب دا دی د اصحاب ذکر به کاو یعنی مصنفین. و اذا كان في احد الكتب السته او چې کله په کتب السته کې به حدیثو نو لم يعزوه الى غیرها بیا به دغه نسبت نه کاو هغه به نه منسوب کاو غیر د شپګونه الا لغرض مفید. ها که غرض مفید باو یو فائدہ وبګوا هغه ذکر کاو کني دغه نه باید نور داراو کان یقول من اخرجه من التزم صحت في كتابه. وای کی چې دا د هغه نه چې هغه چا د تخریج کړ دې چې هغه التزام د صحت کړه خپل کتاب او کان لفظ اقرب الى لفظ الذي في الاحياء یا دغه لفظ ډېر اقرب هغه لفظ چې باغ علوم الدین کې به فیضا لم يكن حدیث في احد الكتب السته او کله یو حدیث بداسي چې کتب السته کې ونو بیا به ذکر کړل هغه موازی فی غیره په نور کتابونو کې د کتب حدیثو مشهور او کثیره ونه خا. و اذا تکرر حدیث بالاحیاء کله چې یو حدیث په احیاء علوم الدین کې امام غزالی کې بار بار راغلی نو دغه فین تکرر فی باب واحد کې تکرر به داخله په یو باب کې ذکر تخریج اول مره غالبا نو تخریج به دغه ذکر کو اول دل غالبا وقد يكرر او کر مکرر کو اس دغه تخریج لغرض پر غرض لپاره او لظهور الكون تقدم تخریج یا دې لپاره چې هغه به وته ظهور باندې غایب شوی به ان کونی کېدل دغه چې تقدم تخریج مخکې تخریج تل دی هغه به ذهن نه وته بیا به دوباره ذکر کو. و ان كان تکرار په باب اخر کله حدیث تکرار په باب اخر کې نو خرجوا فی جميع الموازی بیا به دغه تخریج وکاو ماله هو مالها په ټول موازی کې ونبها تنبیه وکړه علی انه تقدم چې دا مخکې تیر شوی دی. وربما بساوقات زهلات تنبیه کله کله دې غافل بشي تنبیه نه او د طریقه په
عرض د تخریج کې دا و انه یذکر طرف الحديث الذي في الاحياء د طرف د حدیث ذکر کوي مطلب پورا حدیث نه لکه اطراف حدیث چوتوي ها او دارنګ چې صحابي ذکر کوي و مخرجي او مخرج چې چا د تخریج کوي ثم يبين صحته او حسن بیا بیان دي کې صحت او حسن د حدیث یا ذوق وغیرہ درجات ثلاثه اصلي چې کوم دي کنه ابا ذکر کوي بیا به حکم به په درجه د حدیث لگاو و اذا لم يكن الحديث اصل في كتب السنه کله حدیث بداسو چې احیاء علوم خراوسته دي لیکن په کتب سته کې چې دغه بالکل سره نه اصل نشتی نبين ذلك بقوله بیا هغه په دې کول سي لا اصل له لا اصل معنا سند نشتی حدیث بیا به هغه پرې خلقا او احيانا يقول کله بدا لا عارف زن پیجنم لا يعرف حديثا معلوم نه دا حدیث په کتب السنه په حدود اطلاع زما په حدود اطلاع کې چې سو پر زما علم ته حدود هغه کې دا اشتباهات دقت من خدای انتهایی باریکی ده دنا په تعبیر کې رحم الله ثم ان هذا تخريج المطبوع بیا هغه تخریج دا تخریج هغه مطبوع دي چاپ شوی دی هغه تخریج مختصر دی تخریج کبیر نه المصح چې هغه وسی دی چې هغه اخبار الاحياء باخبار الاحياء دی وقد اشار العراقي الى ذلك في مقدمته او دغه امام عراقي رحمت الله علیه چې اشاره کړه خپل په مقدمه کې بیا په خپل مقدمه کې د اشاره و بعد پس د هغه فلما وفق الله تعالی اکمال الكلام على حديث احلاء المديد وی کله چې الله سبحانه وتعالى توفیق مال راکو د کامل کولو د کلام په احادیث احلاء المديد باندې په سنه 51 پسو کې په 51 هجری کې متعذر الوقوف على بعض حدیثه بعض حدیث باندې اطلاع ماتا ګرانشلا فاخرت تبيزه ما رستو کې د لیکل لگا الى سنه 60 تک دا 15 کاله زه متأخر شلم رستو شلم فظفرت بکثیر به زه کامیاب شلم په ډیرو باندې مما غرب هغه چې مغو یعنی غایب شو ان ایمان علم دی غیر چې کوم علم معنا غایب شو نو الله سبحانه وتعالى ثم شرعت في تبييزه بیا دغه په لیکل باندې شروع شلم تبييز وی سپینول مراد څه مسو باندې لیکل په مصنف متوسط په یو داس تصنیف کې چې هغه درمیانه سایزو حجمه دی هغه سایز او انا مع ذلك متباتی او باوجود دې په دې کې ځکه ما تاخير کوونکی ما رستکون کې په اکمال یې په کلا کې غیر متعرض لترکه لیکن زه نوم وړاندې شه بار دې ترک او د اکمال پر خودل احمال پر نو ما سره دې چې متباتی ما سو سستی کرنے والا الى ان ظفرت باكثر ما كنت لما قبالي تر دې پوهې چې کامیاب شوم او زیات هغه سره چې پاغي باندې ماته اطلاع نه و تکرر سوال می جواب دویم دادې چې سوال د جماعت مرګورو نه بار شو په اکمال یې په اکمال چې ته مکمل کا فاحببت ما محبوب وګڼلا وبادرت الیه یا فاجبت ما قبولته وکړه او جلتی مو کړه غیتا ولکن اختصرت بغایت رسل ما د اختصار په انتهای اختصار سره ليسهل تحصيله دل باندې حصول آسان شي وحمل في الاسفار او دیم دادی په سفرونو کې دیږي چې ټولما آسان شي فقط صرف به ما پای من اختصار کو على ذکر طرف الحديث و صحابي چې حدیث طرف په ذکر کاو او صحابي ذکر کاو او مخرج په ذکر چا تخریج کاو او بیان صحته بیان د صحت او د خصوص او د ذوق مخرج وغیرہ ولی فإن ذلك هو المقصود العظم دی حدیث ته مقصود اعظم دغه دی ان ابناء الاخرته آکسان چې هغه اخرت غړي بلکې وایي د کثیر بلکې ډیر محدثین په ځمانه انت مذاکره کله چې مذاکره کوي او دارنګ چې څه کوي مناظره کوي لکه وبين ما ليس له او ما بیان هغه چې هغه پر اصل نو په کتب اصول کې والله اسال يدفع به الله نه سوال دي چې الله په نه پر کې نو خیر مسؤل بهترین سوال دی الله نه کیږي اوس دا بل کتاب راوړوي